نو نن د یو پیغمبر واقعا ټول نه او مختصر د ذکر کوم. هغه پیغمبر مشهور پیغمبر دی او په قرآن شریف کې بار بار الله دا ذکر کړی دی چې هغه حضرت موسی علیه السلام. حضرت موسی علیه السلام دا یو فرعون دغه په زمانه کې دا یو دېرش فراعنه تیر شوي دي 31. فرعون د مصر د بادشاه لقب او چې د مصر کوم بادشاه به د قبطیانو نه قبط یو قوم او دا غینه به د مصر بادشاه نو ار یو ته فرعون وي فرعون لقب او دوی تقریبا 10,000 کاله یا یو 10,000 کاله دی حکومت کړي د فرعونیان 3000 سال 3,000 کاله دی حکومت کړي دي 3,000 کاله یو 10 خاندانونو 3,000 کاله حکومت کړي او چې دا کم د موسی علیه السلام د زمانه فرعون دا د عیسی علیه السلام نه تقریبا یو نیم زر کاله مخکې تیر شوی یو نیم زر کاله مخکې د په بنی اسرائیل ډېر ظلم او بنی اسرائیل څوک د یعقوب علیه السلام اولاد کله چې یعقوب علیه السلام سره د خپل زامنو مصر ته راغی یوسف علیه السلام له ملاقات نو د مصر کې آباد شو نو د هغې کې څومره اولاد هغې ته به بنو اسرائیل وې اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب نو د قبطیانو په هغې ډېر ظلمونه کول قصه اوږده ده بیا به درته بل وخت کې موسی علیه السلام د فرعون په کور کې لوی شوی مور صندوق کې اچولو تاسو ته قصه معلومه ده د فرعون په کور کې لوی شوی دی د شهزاده شکل ځکه د فرعون د خدای دعوه کړې خلکو به د موسی علیه السلام ډېر قدر کړو ډېر عزت پې کړو د هغې به دا د فرعون لیپالک بچی دی دا څه ورته وایي متبنا په زویوالی چې چا نیولي دا د هغه بچی دی د هغه په محل کې لوی شوی نیازبینو او ذاتي الله د پیغمبرۍ فیصله کړې وه نو پیغمبر د عیبونو نه پاک صاحب پکې نو خوبصورت او خشته او وجود یې ښه برابر وجود د پیغمبر وجود دا په امت کې خشته وجود یې نه ډېر اوږد یې نه ډېر لنډې وي نه ډېر غټ یې نه ډېر نري وي نارمل وجود چې څه ته ویل کېږي خشته وجود مضبوط پهلوانۍ والا وجود ښکلی و حضرت موسی علیه السلام خشته او ښه مزېدار اعلی جسامت وجود یې لره طاقتمند بار به ګرځېده چکرې به یې والې خلکو به یې قدر کو عزت به کو ولې ځکه دا زمونږ خدای فرعون ته به خدای وي دا زمونږ خدای هلک په بچي نیولې په زویوالۍ نیولې حضرت موسی علیه السلام غټ دشمن و فرعون تېره جمعه ما د هغه یو واقعه درته مختصره غوندې ذکر کړې وه غټ دشمن او د موسی علیه السلام چې کوم قوم بنو اسرائیل هغې باندې به یې ظلمونه کول دومره ظلمونه یې پرې کړي دي چې د هغې څه انتها نشته په تاریخ کې خدمتونه یې پرې کړي دي زبردست خدمتونه هلته کې د فرعون دپاره چې کم مقبرې جوړې شوي دي چې نن په دنیا کې د هغې نه غټه اعجوبه بله نشته دی د ګټو د تیږو اوس هم شته زه چې لاړم مصر کې مونږ پکې دننه ورننوتو دا دومره غټې تیږې احرامات ورته وایي په سوونو میټر او چت غټې غټې تیږې د اوښان عمره او د اتیان عمره دی یې لګولي دي او په یو طریقې بره رسولي دي او دننه پکې د هغوی مقبرې به وي دا فرعونیان چې به مړه شو نو دې کې به پراته ما وی چې دا دومره تیږې دا دلته څنګه رسولي دي دا چوچتې کړي دا خو اتیم ځان پسې نشي راښکلی دا خو اوښ هم ځان پسې نشي راښکلی دا دومره سر ته رسول په دې ما تاسو ته یو ځل بیان هم کړی دا ټول خدمت یې د بني اسرائیلو نه اخیستی ظالم ډوډۍ به هم نه ورکولی خپله خدای دا ټول خدمت یې دوی نه اخیستی دی په دې بني اسرائیلو کړي دی او دا څوک دا بني اسرائیل دا د حضرت یعقوب علیه السلام اولاد یعقوب علیه السلام چې کله یوسف علیه السلام له مصر ته راغی سره د خپلو بچو 12 بچي د یعقوب علیه السلام دا د هغه 12 بچو اولاد بس پاتې شو په مصر کې او دا خدای پاک ډېر کړل دې فرعونیانو ته خدمتونه اخیستي دي د موسی علیه السلام په زمانه کې چې کوم دا یو فرعون دا رمسیس نو دې فرعون ډېر زیات ظلمونه په دې بني اسرائیلو کوي د ټټو کار به پې کو د زمیندارو کار به پې کو د فصل د اوبو کار به پې کو سخت سخت کارونه به پې کول داسې لکه بنده چې په خپلو غلامانو کارونه کوي او د ښځو نه به یې داسې سخت کارونه اخیستل لکه بنده چې د خپلو وینځو نه کار داسې سخت سخت کارونه به یې پې کول حتی چې فرعون کله خوب ولیده او خلکو وله نجومیانو کاهنانو تعبیر ورکړ چې په بني اسرائیلو کې ولد پیدا کېدو والا دي او ستا نه به بعد شی اخلي نو فرعون اډر وکړ وایي بني اسرائیلو کې چې څومره ماشومان پیدا کېږي نو ټول وجنې قرآن الله وایي قرآن شریف کې دې اشاره ده دومره ظلم چې په پولیس یې مقرر کړل جاسوسان یې مقرر کړل او چې کم ماشوم به پیدا کېده به یې لاړه دومره ظلم به څوک وکړي په تاریخ کې به دومره ظلم چا نه کړی لکه د فرعون ظالم چې د موسی علیه السلام د قوم د بني اسرائیلو سره کړی د الله منصوبه چې الله کوم منصوبه وکړي هغه څوک نشي بدلولی د هغې ته څوک بندونه نشي اچولی موسی علیه السلام الله خول چې زه به هغه هلک پیدا کوم او ستا په کور کې به یې لویم ته د الله د طاقت مقابله نشي کولی اوس هم زموږ دا بعضې خلک چې ته سیلابونه راشي که نه یا زلزلې راشي نو زموږ دا بادشاهان وایي هم اس سے نمټینګې د دې مقابله به کوو مونږ دا نشي مو کوم دا وایي چې مونږ به د عوامو خدمت کوو صدبات به کوو خپل کوشش به کوو دا قسم دی که د الله پاک د یو زور د یو ماشوم څوک طاقت لرلی شي الله ښودله چې ته خو موسی علیه السلام ته بندونه اچوې ماشومان بلا شی دې حلال کړل لیکن دی به زه لویوم او ستا په کور کې به یې لویوم او چې الله پیدا کړل نو مور ته یې خدای چل وښو نو په صندوق کې بند کړ او د دریای نیل یو چاوه وه ناقه وه هغې ته یې صندوق ورغورځو او هغه صندوق ته او د فرعون د کور د محل په غاړه چې کومه اونه وه نو هغه اونه کې ونښته او د فرعون جنکو هلته لمبل یا لوبې کولې چې ویې کتل صندوق یې اوچت کړ وایي دا خو دروند دی دې کې څه دي چې د فرعون ښځې له یوړو اسیې له هغې کولو کړو موسی علیه السلام پکې پروت سترګې رڼا کړو له مخې چمک وه او دمک وه خشته او ښکلې الله د هغې په زړه کې مینه واچوله مصرف القلوب ومقلب القلوب الله دی
چې فرعون راغی داسې دي وای دا ماشوم په صندوق کې راوچت کړی چوي نه د دې نهر نه او خدای ما پام کوه دا هغه دي چې هغه زما د بادشاه د ختمېدو ذریعه ده ای قمقله کوم بچی دی چې موږ خپل منځ کې لوی کړو زمونږ پوخوري زمونږ اوس کې زمونږ عادت ونیسي او ستا د بچي په شانتي نو پتا به سولې څنګه د فرعون هم خدای مینه پیدا او بیا دې ماشوم د چا پې نه اخېستل خور ورپسې به دې چور ور وتله چې دا ماشوم به کم خواني مور ورته ویې قصې زه ورپسې مور ته پته ولګي ماشوم ته چې دا خو د فرعون والا دشمن له لاړ خدایه نو جنۍ ورپسې ګورته ماشومان ارض ته دې ټوپې روک ټوپ نه کوي پې نه اخېستل دا جنۍ ورته وایي دا ماشومه یاره زمونږ په علاقه کې یو ښځه ده چې کوم ماشوم سینې ته واچوي نو پې یې پلي نه خوري دا ته نه ښیم د چا پې نه اخېستل موسی علیه جړل او بیا کې دوی دواړه کې خدای مینه جوړې وه هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه یو کورنۍ ده د هغوی پې ډېر خواږه دي او هر ماشوم یې پې اخلي ویې څوک دي ویې وله په منډه لاړه مور ته ویې المور رضا المنه وی چې دا زما بچی دی او چې څنګه موسی علیه السلام له مور راله وروچتې که غېږ ته یې واچو نو پې د مور خپله مور یې وه پې شروع کړل یعنې الله څه وکړل د دشمن په کور کې موسی خدای لویی علیه السلام او مور لم خدای غېږې له واپس راوسته چې د مور هم دا سوچ دی چې بچی مې صندوق کې واچو او چې ته غرق نه شي شرم اخی ونه خوري او مور یې په خپله لګیا ده د خپل بچي او پروټوکول ورته میلاویږي ځکه د فرعون په کور کې دننه ده او خپل بچی له پې ورکوي تنخوا هم ورته میلاویږي جامې هم ورته میلاویږي عزت او قدر میلاویږي الله خپل طاقت ښیي که چې زه غواړم د دشمن په کور کې دې لویولی شم د دشمن مینه هم در سره پیدا کولی شم مور غېږې له دې واپس راوستی شم او مور له به دې دشمن پیسې ورکوي ولې زوی وله لوی دی د دې په خپله قرآن شریف الله پاک دا واقعه یو ځل نه څو ځله نقل کړې ده